دغه د سوال قوت شامه دین به مراد جارحه مخصوصه ای اثره د دې خبره اذا مخصوصه جارحه دا په سبب دی علم نه ده وجه دا چې نورانیت مصطلح ماده ده دا وایي مراد قوت ته مودعتون او چې دې محل بیانې حاصل دا چې دا یو قوت ته چې دا وظیفه ده فی زائدتین فهغه دوه ټوکرو د غوښو کې دې کې یو قوت ده ان بتتین فی مقدم الدماغ دا ټوکېدلې دي پیدا شوي دي په مقدم د دماغ کې فوق ملتقى الحاجبین د دې روجو چې کوم ملتقا ده دې لپاره دغه د دوه پارې د غوښې وای قوت دا قوت مودعتون چې دا وظیفه ده فی زائدتین فهغه دوه ټوکرو د غوښو کې ان بتتین چې دا زرغون دي په مقدم الدماغ د دماغ په مقدمه یې کې فوق ملتقى الحاجبین عصبیتین چې دواړه مشابه د حلمت صدې په دوه سرونه د تویو سره د تویو د دوه سرو غلي تدرک به روایح اوس دې مدرکات بیانې چې دې مدرکات څه شي وې دې سره بوی پته لګي روایح د بویونو پته وسره لګي به طریق اصول الهواء المتقید بکیفیت ذرائع اوس طریقہ او کیفیت ته ادراک بیانې دې سره ادراک کړي وې دا هوا څه ده دا د ذرائع په کیفیت باندې متکیف دي ولې هوا خصا خلاق محاله ده نو هوا نه دا جوخ ډکته نو هغه کم شایي ذرائع هغه کیفیت څه ده هغه باندې دا هوا چې مقارنه ای د غشي سره دا هوا متکیفه دي ان دا حامل دي دا هوا په شان د حمل المحل للعرض لکه محل کې حامل دی عرضی دا چې دا هوا خو جوهر ده دا حامل دي دا کیفیت دي ذرائع هغه کیفیت چې کوم عرض ده دا هوا د هغه حامل دي بیا داسې علی سبیل المجاوره بل هوا هغه متکیف په کیفیت کې دی بوی بیا علی سبیل المجاوره بل هوا ان پزو کې چې کوم نه هوا ده چې زائدتین سره د هوا لګیدلې ده ولې خلا محاله ده عام متکیف په کیفیت کې بوی دغه صورت حاصل دي په دې کې هغه صورت چې مشترک سره دي چې مشترک نه بعد نفس ناطقه حاضر دي دې مشترک وجود له وجنه چې په مشترک کې حاضرې نفس ناطقه حاضر وجود په اعلی کې په دې مشترک دي حضور د اعلی هند ذل اعلی نفس تا اعلی حاضرې نو صورت په کې حاضر به نفس دې ادراک دا فرایض محققین او اشعری وایي چې نه قوت شامه په خپل مدرک ده دا چې قوت باطله په خپل مدرک ده دا چې هر قوت په خپل مدرک تحقیق دا ده چې مشترک ته د صورتونه لاړ دې قوت شامه په وجه چې مشترک ته حاضر او وجود د شای په اعلی کې دا چې لکه وجود په ذل اعلی کې نو دا ذل اعلی نفس ده نو نفس دا د مقابل حاضری چې مشترک کې فتدرک نو دا نفس هغه ادراک به طریق اصول الهواء په دې طریقې چې هوا ورسي المتکیف چې دا هوا اخیستون کیږي لك حمل المحل للحال وحمل المحل للعرض لك عرض لك محل کې حامل دی عرضی المتکیف دا معنی چې دا حامل وي محلیت لوجنه لکیفیت ذرائع هغه کیفیت پر چې کوم ذرائع ولا کیفیت مثلا شبوی یا بدبوی الى الخيشوم دا سقب الانس تورسی دی پدی سروی دا بیا غزایدتین سره ملاو
والذوق وقوة منبتة في العصف المفروش على جرم اللسان قوت ذائقی بارے کې وایي دا ما ته جواب کې سوال نه چې قوت ذائقہ دا سبب دی ادراک سره دا به د لسان وي دا جرم نو دا خو غوښه دا خو نشي حامل کېدای دې کې سببیت نشته ځکه سبب د شی په حکم دی چې کوم حکم دی مسبب دی هغه سبب ته ثابت مجازن او حکم دلته علم ده نو علم مسبب ته چې ثابت چې نفس تا دا سبب ته مجازن ثابت دی ا سبب خو غوښه د لسان دې کې خو سره د ستن چې دې کې حقیقتا ادراک راځي یا مجازن دا وینه قوت بیا هغه زور جواب دی چې ذوق نه مراد دلته غ لسان نه ده چې ته وایې چې دا سبب الذوق ده بلکې قوت دامي قوت ده دا ذریعہ ګرځي د حصول صورت هغه صورت ته اسم مشترک ته دي اسم مشترک کی صورت حاضر دي دا داسې لکه ذل اعلی ته حاضر ځکه اعلی کې وجود دا په ذل اعلی کې ده نو دا نفس ته حاضر دي نفس حاکم کی نفس په دې باندې حاکم کی چې دا غته ده دا پلان کې شي خوان ده ځکه جواب وکړه وي قوت دا قوت تا اوسه محل ته بیان چې دا محل څه ته د قوت چې دا غیر سره خوان معلومه دي دا وایي منبتة فی العصب المفروش على جرم اللسان عصب عصبات توي اعصاب توي اعصاب دا پټي دي په ټول بدن کې پرتې دي مرکزي دماغ ده د دماغ په شکل کې سپینې پټي نری دا په ټول بدن کې تر نوکان پورې دا پرتې نو دا اعصاب چې دي دا پټي دا په لسان کې دي زبې کې امتا په دغه پټو کې یو قوت پروت خو دغه پټه چې د عصب دا په جرم اللسان باندې پراته ده لسان په جسم پراته ده الفاظ حفاظت پرې ده هغه څرمن ده دا څرمنې کې مسامات دي نری دا تولیه غونډه شکل کې دا ای حفاظت پر پروردگار نشه چې دا اعصاب چې دي دا پټ چې دي کې دا قوت ده دا په دې هغه سره محفوظ ده په دې تولیه سره بیا سره په خوراک څه شي نو دا لعاب چې دي دا مخالف دي دا لعاب تو کاړي دې سره خلط دي هغه اجزاء د مطعوم اصلا چې تقریر هغه نری اجزاء ورته خلط نو غلاړي دې حامل دي د خون پر بیا غلاړي دې تولیه کې نری سروي دي په دې ځای هغه نری سرو په واسطه سره لاندې ورکوځي دي هغه اعصاب نو بیا اعصاب کې هغه صورت حاصل د خون بیا یې مشترک کړه بیا نفس ته حاضر بنا بر اختلاف یا نفس عالم دا یا خواص خپل عالم وای قوت دا قوت منبتة چې غوړېدل ده چې العصب په اعصاب کې المفروش چې دا غوړېدل پرتی دي على جرم اللسان ذات اللسان یدرک بیاتهم په دې سره معلومی دي خوان طریقې د معلومیت سره به مخالفت رطوبت لعابیه ګډي وډي سي هغه لمدواله دي توکار التي في الفم شکل کده بالمطعوم سره ګډ ورتي هغه لمدواله کده لعاب دا ګډ ورتي مطعوم اجزاء دي هغه پرلستي شي تا وصول الى العصب بیا دا ورته هغه پټه یا پټه چې کومه ده هغه ادراک ولم ويقوت منبتة في جميع البدن دا خلنا سبب بیان اخرنا سبب قوت الامثال دا وای دا قوت الامثال منبتة دا هغه جواب دی چې دې کې په ټول بدن کې یو قوت پروت ده سبب دا د صورت الملموس صورت ملموس یعنی چې کوم ځای چرمن سره ولګي
د هغې صورت دا قوت لامسه احساس کوي خو قوت لامسه دا چرمن نه ده بلکې قوت دا یو قوت ته نور ده مونږ به ساتیم چې دا خور اور ده چې جمیل بدن په ټول بدن دو وایي چې دا ډوکي کې نشته تدرک بیا الحرارت والبرودت په دې سره حرارت پته لګي او برودت پته لګي ورطوبت لمدوالی پته لګي والیبوست وچوالی پته لګي ونحو ذلك لطیف کثیف داسې لوندو جفاف وچ ونحو ذلك ان د تماس والاتصال کله چې تماس راځي ملاو کی ملموس وسلامته بدن سره او اتصال لري به دې قوت لامسه بدلتا احساس کړي مثلا دا اوس مچ نه ستای دا میا پیدا واقعا ذکر وای وبكل خاصه منها اي من الخواص الخمس توقف ويطلع على ما وضعت هي له دا مطلقه عمل ذکر کوي یہ جمهور مسلک دار مطلقه می زید دلته ممکنه ده اشاری ذکر کوي مطلقه مدا ذکر کوي چې کوم خاصه خدای پاک سبحانه پیدا کړی دا کوم مخصوصات لپاره نو فعلا په دغه خاصه سره هغه مخصوصات ادراک کوي قوت باصره خدای پاک سبحانه پیدا کړی دا دې پر چې مبصرات او ادراک ته پوکي نو فعلا دغه مبصرات ادراک کوي هغه مسموعات دي اوازونه هغه په سترګو نه معلومه دا چې قوت سامعه واغله دا فعلا چې خدای پاک وځ کړی دا لپاره د احساس ته مسموعات هغه ادراک ته اوازونه پکې چې دا څه شواز ده او فعلا دلته دې سره مبصرات نه معلومه دا چې قوت شامه مسمومات په پتا ورسره لګي فعلا دیو نورو مبصرات یا ملموسات یا مسموعات دغه پته نه لګي نو مطلقه عامه د جمهور مسلک ده چې په هر خاصه سره هغه شیان ادراک کوي چې کوم شي پر خدای پاک دا وځ کړی ای بل ادراک فعلا نه پکې پسترغه आवाज پته نه لګي فعلا په غوږونو باندې یم مبصرات پته نه لګي فعلا وهكذا هر یو او دا اتفاقی ده ممکنه اختلافی ده چې د دې امکان شته چې ته په سترګو واورې یا په غوږونو ووینې دا څه په بلې بلې د دې امکان شته دا اختلافي ده حق دا ده چې دا جواز شته جواز شته یعنی امتناع نشته پکې جواز شته په مرتبه د امکان ذاتی کې یعنی دې کې استحاله ذاتی نشته ځکه دا د خدای په قدرت کې کوي دا سترګو سره چې لیدل کېږي غوږونو سره چې اورېدل کېږي دا د خدای په قدرت کې د دې په تخلیق ایجاد دي نو خدای پاک لکه داسې کوي چې په سترګو ویني داسې کوي چې په سترګو واوري لکه خدای پاک دا کړی دي چې په غوږونو باندې څه اوري خدای پاک داسې کوي چې په غوږونو کې هغه طاقت وځي چې په هغې ته ویني نو جواز دې ستا په مرتبه د امکان ذاتی کې یعنی دا چې محال نه ده چې داسې وي البته د خدای خپل فعل امتناع غیري ده یعنی خدای خپل فعل داسې نه ده چې په غوږونو ته ویني یا په سترګو واوري یا خولې باندې ته بوی احساس وکړي نو د خدای فعل چونکې دغسې ده د خدای پاک سبحانه و عادت دغسې ده کوم فعل چې د عادي فعل ده تکرر چې همیشه بار بار داسې پیدا کېږي هغه دغسې ده چې په سترګو ته ویني په غوږونو ته اوري دا فعل د وجه تعالی امتناع غیري ده نور امکان ذاتي شته چې ته په سترګو باندې واورې په غوږونو باندې ووینې په پزې باندې خوند معلوم کړي په خولې باندې بوی پته ولګي امکان ذاتي شته یعنی بنظر الی ذات دا محال نه ده
ځکه دا د خدای په ایجاد دي نو هغه هم خدای ایجاد کوي هغې کې څه امتنا نشته چې عکس وکړي دا هم د خدای پاک په ایجاد دی البته امتناع غیري شته پکې امتناع غیري څه معنا یعنې دا خدای سبحانه فعل عادي چې کوم همیشه عادت فعل دی الله تعالی عادي فعل د خدای پاک دی ته وایي تکرر الصدور چې همیشه بار بار خدای پیدا کوي حتی چې وګرځي مانوسا للطبایع ومالوفا یعنې د طبیعتونو مزاجونو هغې سره محبت دي څه محبت دي ورسره د وجود بار بار نو خدای پاک فعل عادي داسې نه ده دا خپل فعل عادي دا امتناع غیري ده یعنې ډېرې وجې داسې نه شي کېدی چې په سترګو ته واروي یا په غوږونو وویني فی نفسي امکان ذاتي شته پکې دا اصله او بعض یې منع کوي دا ګوره فبكل حادث منها توقف دا بكل حادث جار مجرور ده دا متعلق ته توقف سره توقف په معنا دی اطلاق سره تقدیم ما کو تخیب فی الحصر حصر پیدا کوي ادا حصر مطلق عامی فعل تراجه ده یعنی فعلا په هر حاصل اطلاق په یو مدرکات راځي چې په خدای دا پیدا کړی و بكل حادث په هر حاصل د پنځونه مینا من الحواس الخمس دا مرجع ته نه وي دا حواس خمسونه ټول کو په اطلاق خبرداري راځي علامه په یو مدرکات او معلومات وضعت هي له چې وذسوي دا خاصه له دغه مدرکات لپاره په تو د اطلاق عامه فعلیت سره دغه ده چې فعلا په هر حاصل هغه مدرکات معلومېږي وضعت هي له چې مکرره شوي دا خاصه له دغه مدرک پر ای علامه په یو مدرکات وضعت هي چې وذسوي هي د ایتل کله حاضر دا تاکید د ضمیر مستتر له ایتل کله خاصه دا خاصه چې وذسوي له د خپل مدرک پر یعنی انه سبحانه وتعالى قد خلق دا اطلاقیان ته اشاره کوي چې دا مطلق عامه ده قد خلق من خدای پاک داسې فعلن کړی نو چې فعلن کړی د اطلاقیان څه کوي اطلاقیان دي ته وایي چې نسبت فعلیت ته وتله یعنی انه سبحانه وتعالى قد خلق فعلن خدای پاک داسې کړی چې کله من تلک الحواس هر یو د حواس خمسونه پیدا کړی دا د ادراک اشیاء مخصوصه د پاره د علم د اشیاء مخصوصه قسم للاصوات لکه غوږونه आवाज پر وذوق للطعوم اقوات الکفن معلومول پر والشم اقوات شمال روایت بوئی پر لا یدرک بها ما یدرک بالحاصل الاخرى فعلا نه معلومه بیا په هر یو حاصل ما هغه مدرکات یدرک بالحاصل الاخرى چې معلومه په بل حاصل دا نه په معلومه فعلا واما انه هل يجوز امکان تراله دا ممکنه واقع کله ممکنه په مرتبه د امکان ذاتی کې چې من حيث هي ادا کړای دي وفي خلاف بین العلماء امکان کے خلاف تو حق دار دې جواز تا ان امکان ذاتی سره د امتناع غیر نه امکان ذاتی دا معنا چې په نظر سره ذات ته ګوره د خاصه ذات ته نو دا څه محال نه ده چې خدای پاک ذات یو کی چې په غوږونو ته ووینه په خله واروي یا په پاده خبرې سره وي واروي دا څه محال نه ده په مرتبه د امکان ذاتی کې ذات من ہے تو هيا له حاصل انکار دین نه کوي ځکه دا خدای په ایجاد د خدای پاک دا مقدور ده هغه دې مقدور ده چې په سترګو ته واروي البته امتناع غیري ده د خدای عادت سبحانه د خدای عادت چې کوم فعل همیشه ده هغه خدای څنګه ده کنه هغه ورپاره امتناع ده هغه دا منې کوي نو امتناع غیري ده خارج نه امتناع رااله چې د خدای عادت ده امکان ذاتی څه د نظریه لذات والحق جواز حق دا چې دا جایز نه امکان شته لمن ذلك بما بخلقه سبحانه وتعالى ځکه دا خبره چې دا کمی دي چې دا کم سترګو سره مولي دل کو غوښ سره ویل کو بما بخلقه سبحانه وتعالى دا خدای په مخلوقیت او د قدرت مبني من غیر تاثیر للحواس دا خو د حواس خپل تاثیر نه راکړي خو خدای پاک ذات پیدا کړی فلا يمتنع دا څه معنا نه ده من بنظر الى ذات ان يخلق چې سبحانه وتعالى پیدا کړي عقیب خلق الباقره
وروسته د صرف کولو د قوت باطله نه چې ته قوت باطله صرف کې تاسو چیز ته وګورئ او خدای پاک دې کې پیدا کړي ادراک الاصوات علم د اوازونو فاهم کړي